چې څومره پریشانې دي، نن چې څومره ټینشنونه دي، د ټولو پریشانو او د ټولو ټینشنونو وجه دا ده چې مسلمان د الله کتاب پرېښودی دی، مسلمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې پرېښودي دي. نو چې کله مسلمان قرآن ته متوجه نه دی، کله مسلمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو ته متوجه نه دی، نو مسلمان ته وګوره کله مهنګائی په مخ اخیستی دی، کله ورته پولیس ډنډه نیولې ده، کله ورپسې بیل زیات راځي، نو کله یو ورځ غوړي ګرانېږي، نو بل ورځ اوړه ګرانېږي، نو بل ورځ توره چای ګرانېږي، مړه کله فصلونه شاټ کېږي. هر غم سره مسلمان په غم باندې اخته دی، هر ورځ د پریشانۍ اعلان کېږي، هر ورځ د نقصاناتو اعلان کېږي. مسلمان په نصیب کې کامیابی نشته. ولې نشته؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ستا عمل د قرآن مطابق نه دی، ستا عمل د محمد رسول الله سلام د وینا مطابق نه دی. نو چې کله د عمل د وینا د رسول الله او د الله مطابق نه دی، الله فسادات درکې راوستي دي. دا فسادات به هله ختمیږي چې څه وشي به زمونږ ټولو صلح د رب العالمین سره وشي. که داسې نه وي والله که په بله طریقه باندې زمونږ اصلاح وشي.